محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمای چې پټې خبرې کول یحسن الاسرار دا رازونه ساتي. یعنی خبرې پټې په غوږ کې په ویلو سره راز پټ پاتې کیږي. مثال ته چاته یو خبره پټه وکړي نو دا به صرف هغه سره محفوظ شي، او که ته چېرته هغه خبره ښکاره وکړي نو ستا دغه راز دا به نور خلکو ته هم ښکاره شي. بیا فرمایي والصدقة تحسن الاموال، خیرات او صدقه ورکول په دې سره رب العزال ستا مال ساتي. ان تحسن الاموال په دې سره مالونه ساتلی کېږي په صدقات او خیراتونو سره.